بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو ته اول خوشخبری درکو چې د تورغزو نه کم 22 کلن ځوان بېدرکه شوی یا غوا شوی یا په خپله خوښه تللی هغه ځوان پیدا شو. دا وخت کې 11 بجې دي. دغه ملګري را سره راولاړ دي کوم چې به نن هغه دپاره ځي او هلته به هغه راولي. پیر علي خان صاحب دی، پیر حارث دی، علب خان شیرپو او یو کرامت شاه د عوامي نیشنل پارټۍ ملګری دی. هغه به ځي سند ته اوس به روانېږي. خو موږ ضروري وګڼل چې دغه اطلاعات تاسو له درکو چې د دوی نه معلومات والو تاسو له دغه اطلاع درکو چې وړاندې به څه کېږي. پیر علي خان صاحب دا راته ووایه چې تاسو خو اوس روانېږئ، الله هم په خیر ورسوه، الله هم په خیر راوله. څه وایه احساسات هم څه دي ستاسو د تورنګزو ځوانو بېدرکه شویو په داسې حالاتو کې پروت و چې د هغه د مرګ زیاته خطره وه او د ژوند دغه امید چې کوم هغه ډېر کم و. څه محسوسوئ او نن تګ ته په کوم نظر ګورئ؟ د تورنګزو خلک څونه خوشحالي کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لومبي خو ستاسو شکریا دا کوم چې په دې شپې په دې ټایم تاسو راغلی. هغه زموږ د روانګۍ په هغه ټایم باندې و زموږ هغه 2 ټکي تاسو د قوم ته مخکې کې ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. ډیر زیات خوشحاله یو چې الله پاک دومره رحم وکړو. دا هلک زموږ د تورمزو بچی و، د خدای ژوندی به انشاءالله د خپل مور غیږ ته راورسیږي. په دې به کې زه یو خبره دا کومه چې زه د خپل پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ سرلښکر د ایمل ولی خان ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی په دې کې ډیر یو غټ کردار ادا کړ. د هغې نه علاوه چې کوم نورو ملګرو پکې منډې والي دي زه هغوی هم اپریشیټ کوم او الله دې هغوی له هم د هغې اجر ورکړي چې دومره د هغه رهایه دپاره هغوی ستړې او منډې کړي دي. موږ به اوس روانېږو انشاءالله چې څنګه هلته کې ورسېږو بیا به ستاسو په وساطت انشاءالله چې هلته موږ هغه سره ملو شو هغه را روانو نو تاسو به انشاءالله موږ خبرو انشاءالله. الله هم کامیاب کو، الله هم کامیاب راوله. پیر حارث را سره ولاړ دی. تورنګزو باندې نن جشن دی، د خوشحالۍ ورځ ده. هغې مور ته به ډېره زیاته خوشحالي وي. هغوی به په دې انتظار وي چې څونه زر به چې دغه فضل جان هغه د خپلې مور له راشي. څه محسوسوئ تاسو؟ نن تاسو ته موږ خراج تحسین پیش کوو چې په دې شپه باندې خپل کور پرېږدی او هغې ځوان له ځای څنګه حالت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمود جان به تاسو ډېره زیاته شکریه چې په دې ټایم باندې تاسو راغلی او مونږ له ټایم راکړه. بالکل جی دا خو مازیګر تقریبا 4:30 بجې ایمل خان دغه وکړینګ چې بي دغه شان زما د سند چې کوم دغه دی متعلقه افسران دي، ډي آی جي صاحب سره، ډي پی او صاحب سره وشوره رابطه او وی چې د هلک مونږ راوسته ریکور هم کو. نو بالکل جی ډېره د خوشحالۍ مقام دی جی، الفاظ ما سره نشته چې زه ووایم. داسې راته ښکاري لکه د یو انسان چې جی د کور دغه سوی و د بني آدمي. نو انشاءالله مونږ ځو د ایمل ولی خان صاحب په دغه باندې حکم باندې او انشاءالله سبا بل ورځ به دغه فضل جان مونږ هم د خپل کلي ته انشاءالله ښه په درناوي او ښه په خوشحالۍ باندې جی راولو. الله هم کامیاب که. علب خان شیرپو په دغه کیس باندې ډیر زیات نظر مو منډه تړله او دلته چې کومه کمیټي یا وفد پاتې و د هغې ملګری مو علب خان نن یو ډېر لوی خوشحالۍ موقع ده د چارسدې دپاره. تاسو پکې ډېرې لویې منډې مو والې دي. څه ګورئ او څه وینئ او د چا کارکردګي پکې تاسو ته ښکاري؟ ډېره زیاته مننه کوم محمود جانه په دغه شپه باندې چې دې کې څنګ په څنګ را سره تاسو هم ولاړ یې. شروع نه چې دغه ایشو چې کومه ده د تورنزو یو کس عمیر چې کومه ده دغه ویډیو وایرل کړله، د هغې نه پس چې کوم دی شانام هغې د هیومن رایټ چې کوم د کے پی ډایرکټر دی هغه په ډېر ښه انداز کې د هغې ویډیو دغه کړله. په هغې کې بیا د خوشحال خان چې کوم دی د اتمانزو د قومي وطن پارټۍ او یو سوشل اکټیویسټ دی هغه پکې ډېرې منډې تړلې وخلې او بیا په هلته کې یو اجلاس وشو. په اجلاس کې زما خو د ړومبي نه دغه یو موقع و چې بغیر چاندي نه کېږي، خو الحمدلله نن هغه په دغه باندې وشو. بیا چې کوم دی نو دویم اجلاس وشو. دویم اجلاس کې چې کوم دی نو دغه وفد چې کوم هلته کې تللی دی او هلته یې ستړې وکړلې، هلته یې سختې تېرې کړې، هلته دغه شپې وکړې، هلته خپلې پیسې ولګولې. یقینا ډېر ګران کار دی. نو هغې کې زه وم خو زه بس پاتې شوم او دلته کې چې کوم مشتاق تورنزی دلته کې د اے پي سي مشر ټاکل شوی، تورنزو اے پي سي چې کومه ده په دې کې هغوی وختن په وختن هغې کې اجلاسونه وکړله
او بیا ډومبني چې کوم دی ملولي خان دی کې ټویټ وکړو بیا د هغې نه پس چې کوم دی آفتاب احمد خان شیرپو په دې کې آج مشرق کې سټیټمنټ رالل هلته کې رابطې وکړلې هلته کې چې زمونږ کوم وفد و هغې ته سیکورټي میلو شوله هغه وفد چې کوم دی هلته کې ګورنر سره میلو شو هغه وفد چې کوم دی هلته کې ډي آی جي او آی جي سره میلو شو بیا پکې د خلکو د ایمل خان نه ډېر زیات امیدونه وابسته وو او هغه ملګرو چې کوم دی نو ګیلې وکړلې خو بعضې چې کوم دی لکه ما په هغه ټیم کې ویلو چې زما محمود جان سره نه لګي نو په داسې موقعو باندې موږ له تنازعات نه دي پکار دا یو ځوان خبره ده د یو مور خبره ده یو 5 خویندو خبره ده د رونو خبره ده نو دې کې سیاست نه دی پکار نو هغې باندې بیا موږ خبرې اترې وکړلې په هغې کې بیا تاسو هم به خو هغې وفد خو چېرې هلته کې نو او د هغوی دغه منډې تړلې نه وي نو نن به زموږ د سیاسي خلکو دومره په تیزۍ سره کار نه کوو نو همدغه وجه وه چې د نن نه 2 ورځې مخکې بیا ما ایمل خان سره رابطه وکړله چې یاره موږ هم درنه ګیله مند هغه وفد هم درنه ګیله مند دي او د 400 خلک درنه تمه کوي ځکه چې په مرکز کې او بیا د زرداری صاحب سره بیا د پیپل پارټۍ سره ستاسو ډېر زیات چې کوم دی نو تعلق دی نو هغه الحمدلله خپل تعلق استعمال کړله او نن زه بیا چې کوم دی د دې وفد د تګ ایسو ګرځولم د خپل ځان دپاره فخر هم ګڼم چې په ما باندې اعتماد کوي خو زه هغه ټولو خلکو ته یم چې دې کې سیاست نه دی زه یو سوشل ورکر یم د الله کیمره لګېدلې ده زما څه نیت دی او څه مې سوچ دی هلته کې چې کوم ملګري تللي دي خو هیومن رایټس دی نو دا یو سوشل اکټیویست ګروپ دی کوم ځای کې چې ظلم وي نو د هغې اواز پورته کوي او هغې دپاره راوتلي دي نه هغوی هم نه سیاست او نه اوټ او نه نوټ ورسره چې کوم دی خو هلته کې پکې ناصر علي تللی دی نو موږ همیشه چې رابللی دی نو په یو آزاد حیثیت هم رابللی دی او هغه چې کوم دی د یو سوشل اکټیویست ولې چې هغه هم یو سوشل ورکر دی یو خپل تنظیم چلی د هغې په دغه باندې دغه شانتې خوشحال به دی نو ما خو ړومبني ملاقات ورسره شو خو تکړه لیک دی او وختن په وختن هغه خو هم زموږ سره په دې کې رابطه کې او خبرولو به نن هم چې کوم دی هغه هم ډېر خوشحاله او ما سره رابطه وکړله نو دلته کې چې کوم دی 4 ساړه 4 بجې چې کوم دی نو د دې طرف نه رابطه وشوله او دلته کې بیا ایمل خان چې کوم دی نو هلته کې د افسرانو سره خبرې وکړې زموږ د وړاندې خو بیا د هغوی دا غوښتنه وه چې یاره تاسو به کسان رالیږئ او هغوی ته به حواله کوو نو دا څه بده خبره نه ده په دې باندې موږ ټولو له خوشحالېدل پکار دي اجتماعي خبره ده خو د فضل جان خبرې موږ ته دا وښودل چې په سټیټ کې سټیټ جوړ دی د فضل جان خبرې موږ ته دا وښودل چې یو شمېر خلک چې کوم دی دا غوا شوي د هغې نه پیسې اخیستې شوي دي موږ پرون چې کوم دی شاهنام خان په ذریعه باندې او په خپل ذرایو باندې سړیرو کې یو کیس روچت که چې 24 لاک روپۍ ته اخیستې وي نو دې کې د چاندې خبره وه همدغه وفد ملګرو چې کوم دی نو هغوی د چاندو نه انکار نه کړی خو هغوی دغه وی چې یاره دا پیسې ورکو نو دا به سبا چې کوم دی نو یو تړه ولګي نو تړه نه دي ښودل پکاره نو د هغوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کړو ځکه چې هغوی ډېرې سختې تېرې کړې دي چونکې د سیاسي خلکو شکریا په دې ادا کړو د شیرپو خان او د ایمل ولي خان چې د هغوی دغه کار دی چې دا شکریا ادا کړي نو هغوی ته یو حوصله میلو شي او مخکې چې کوم دی بیا د بل کار کوي چونکې زه یا سوشل اکټیویست یم یا هلته کې ناصر علي دی یا شاهنام خان دی یا خوشحال دی یا عمرجان دی یا میر عالم دی یا نور ډېر ملګري دي نو هغوی په دغه میشن تللی دی چې دې ځای نه تلل نو په اجتماعي سوچ تللی دي نو دا خبرې به نه هغوی ځان ته ودرئ نه موږ ځان ته ودرو نه دې سیاستدانان ځان ته ودرئ او هر څه واضح خري چې دې کې چا کردار ادا کړ نور په ګوته نه پټېږي خو یو سړی نن راځي چې دا چل او دا چل یا یو سړی د خپلې پارټۍ پسې تړي یا په دې باندې نو دا دونه دروغ او دا رښتیا چې کوم دی نو دا واضح کېږي دا نه دي کول پکاره خو دا د حکومت نه غوښتنه کوو د صوبایي نه د مرکزي نه او بیا د پیپل پارټۍ نو د سند حکومت نه چې دا خو صرف پښتانه تختی او په چل ول باندې نو دې خلاف چې کوم دی کوټلې ګامونه پورته کول پکار دی او دغه دهشتګر دغه عناصر چې کوم دی نو دې خاتمه کول دي دا خو به سبا نور څوک تختی خو د فضل جان په کیس کې چې 400 خلکه بیا د تورنزو اے پی سی چې کم کردار ادا که او خو موږ ته هغه وپد کلم وي چې احتجاج وکړي روډونه بند کړي نو موږ د دغه په انتظار کې وختن په وختن چې کوم دی محمود جان تاسو کتل چې په هغې باندې احتجاج به کېده هغوی دا دغه کړې وه چونکې ایمل خان چې نن کومې خبرې وکړې نو هغه وی صرف د الله رضا سیاست له مې نه دی کړی او چې یاره زما دې به څوک نه وکړي او حقیقت درته دا وایم چې دغه ټیم کې د میډیا شوق هم نه کوو دا و چې موږ کله خبرې کولې که نه نو ډېر ملګري یوازې زه نو نورو کیمرو والا مو د هغوی نه هم تپوس کولی شي یاره چا له انټرویو ورکوله بس یاره وي صرف د خلکو سره ملاوېږم په ټیلیفون یې میلو کو خو هغه هر څه بس بیا په ریکارډ راغله او په ریکارډ په کار ومو
چې یاره یو سړی ستاینه وشي او د هغه ستاینه وکړي او کار وکړي کردار ادا کړي نو موږ د هغه ټولو خلکو دې کې ډېر ګمنام خلک دي چې موږ ته ټیلیفونونه کړي دي خوشحال ته ټیلیفونونه کړي شاهنام ته کړي ناصر علي ته ټیلیفونونه کړي میر عالم ته کړي عمر ته کړي د نومې تن چې کوم دی دې کې شکریا ادا کوو دا د هغوی هغه منډې تړلې وي چې نن یې رنګ وروړو او انشاءالله چې زموږ دلته کې کمې دوه قام پرسته ډلې دي خو دوی دغه شانتې کردار ادا کوي نو 400 خلک به کلم ایر نه کړي نه ایر کړي دي. ډېره مننه ګرانو کتونکو یو دعا ستاسو قبوله شوه چې هغه ماشوم چې کوم دی هغه بازیاب شو دغه خلکو دعاګانې وي هغه بازیاب شو. دویمه دوا گزارش به درته زه کوم کوم چې دا څلورونه روان دي هلته دا دعا مې ورته وکړې که زمونږ په کورونو کې خویندې ناستې دي که میندې ناستې دي که زمونږ وروڼه دي یا زمونږ په جومات کې کم مشران دي هغوی ته به مونږ دا گزارش کوو چې تاسو دوی په خپلو دعا کې یاد ساتئ چې په خیر ورسي ځکه لوی سفر دی او په خیر باندې دغه فضل جان ځان سره واپس راولي. انشاءالله زمونږ ته امید دی چې سبا وي یا بل ورځ وي په دې ورځ دوه کې به هغه واپس راشي. مننه او ډېره مهرباني.